لا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا نعم المولى ونعم الناصرين يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل يا جوادا لا يبخل يا حاضرا ليس بغائب يا حاضرا ليس بغائب يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا لطيف بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه الطف بنا يا لطيف يا خبير يا عليم الطف بنا يا لطيف يا خبير يا عليم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا تفوضنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وشيوخنا وتلاميذنا وأصدقائنا وأصدقاء آبائنا ومعاونينا ومعاوني جامعاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من النار اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اے اللہ کم تفسیر و ترجمہ وشولا استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عامل صاحب امدارنگی سسی پر امام الستلی اللہ دغسی بخبل دربار کی قبول و منظور و گرزئی اللہ استاد محترم عمر کی برکت و اچھئی اللہ کم خدمت اکرل دا خدمت اور تقبول و منظور کی اللہ زرو مقاصد برا کی ټولې پریشانیونو ته په خوشحالۍ بدلې کړي اے الله دغه خاتمه دغه ترجمه او تفسیر په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله کوم سهوی غلطۍ نشوي دي په خپل فضل سره الله معاف کړي اے الله کوم طالبانو دغه تفسیر او ترجمه وکړه یا چا په مختلفو ځایونو کې دغه تفسیر او ترجمه هغه واوریدله الله دغه ټول ته علمي عملی ترقی نصیب کړي الله علوم نافعه په عمل نصیب کړي الله والدینو په ژوند کې کامیاب کړي اے الله زرو مقاصد پورا کی داسې سوالو کې سي خدایا څومره خلق رغلي دي څومره اوریدونکي دي اے الله ته به دې باندې گواشي اته د مقدس کلام د خاتمه د دعا او د لاش ستلو د لپاره رغلي دي هیڅ مقصد نشته الله دې ځکه کې پیسې نه تقسیمېږي الله دې ځکه کې هدي نه تقسیمېږي الله دې ځکه کې عزتونه نور څه نه تقسیمېږي صرف او صرف په دې خاطر باندې رغلي دي سيته د مقدس کلام خاتمه ده الله دا غي عزت ستلو د پر غلي دي الله د دوی دغه حاضرۍ قبول او منظور کړي الله د دوی دغه حاضرۍ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي ناس سوالو کې سي خدای دې قران په برکت سره ایمو ګناهونه معاف کړي الله ایمو ګناهونه معاف کړي الله ته پدی باندې گواهی مو دغه جوړې تا ته ولې دي تا نه علاوه بل رب مو نشتا تا نه علاوه بل ملجا او منجا مو نشتا الله تا نه علاوه بل درې مو نشتا الله تعالی نو بل بخون کې ذات مو نشته الله کبه دې مبارک میاشتې کې ته مو ته بخنه ونه کړله الله موږ ته به کله بخنه کوي الله مخبر ګناهونو اعتراف کو الله د خپل جرمونو اعتراف کو الله د خپل نافرمانیو اعتراف کو الله صغیره او کبیره ګناهونه مو ته معاف کړي الله مو والدینو ته ګناهونه معاف کړي الله مو حقدارانو ته ګناهونه معاف کړي الله امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګناهونه معاف کړي حاضرین مجلس ته ګناهونه معاف کړي اوریدونکو د الله ګناهونه معاف کړي اے الله مرګ نو مخکې ته بخنه وکړي په وخت مرګ کې باندې رحم وکړي الله پس د مرګ عذاب نه وساتي الله په ورځ قیامت کې حساب او کتاب نه وساتي الله به حساب او به کتاب جنت در نصیب کړي الله به حساب او به کتاب جنت در نصیب کی الله جنت الفردوس در نصیب کی الله نبی علیہ السلام کو ونګری در نصیب کی اے الله خپل دیدار نصیب کی الله بار بار در نصیب کی الله جهنم نه پناه نصیب کی الله جهنم نه موساتی الله زنکدن سختې نه موساتی الله قبر سختې نه موساتی الله حشر سختې نه موساتی الله جهنم سختې نه موساتی الله جنت در نصیب کی الله دخول اولی سره جنت نصیب کی به حساب او به کتاب جنت نصیب کی اسی سوالو کې سي خدایا موږ تاسو څومره حقداران وفات دي پردگان اسلام وفات دي رمضان کې رمضان نمخ کی الله ټولو ته بخنه وکي کوم ژوند دي الله غوي سره صحت عافیت معاملہ وکي داسې سوالو کې سي خدایا څومره پریشان حال دي ټولو پریشانی ختم کی الله پریشانی ورته په خوشاله باندې بدل کی الله چا باندې قرضو بوجونو نه اخلاص کی الله چا رزق تنګي رزق وسیع کی الله اسباب د رزق ورته مهیا کی الله یتیمانو سرپرستی وکي الله به پس به کس خلکو سرپرستی وکي
الله کونډو رنډو سرپرستۍ وکړي، الله ضرورت غیبه نه مهیا کړي، الله خلق زړونه دوی طرف ته مایله کړي. اے الله څوک بیماران دي الله صحتونه نصیب کړي، هسپتالونو کې پرته دي، کورونو کې پرته دي، دې ځای کې دي، په خپل بیماران دي، خپل خپلوان بیماران دي، الله ټولو ته صحتونه نصیب کړي. الله چا رښتینې بهترین رشتې نصیب کړي، الله چا رښتې اولادونه نوي لوی خدایا نیک صالح نارینه اولادونه نصیب کړي، الله زر ته زر نصیب کړي، الله زر ته زر نصیب کړي. چا اولادونه نافرمانه وي، ډېر پلاران خپل بچیو نصر ټکوي، الله نافرمانه بچي د پلارانو دپاره والدینو دپاره فرمان بردار وګرځي، الله د مور او پلار د سترګو یخواله وګرځي، الله مور او پلار دپاره ټول بچي دنیا او آخرت کې ذریعہ د فخر ذریعہ د نجات وګرځي. مسافرو په حق دعا وکړه الله مسافر خوشحال ساتي، کاروبارونو کې برکت واچي، الله چا روزګارونه نه بهترین روزګارونه نصیب کړي. ډېر مسافر په دې روبه ناست دي، نوکرۍ نشته، روزګارونه نشته، الله ته مدد وکړي، الله ته نصرت وکړي، الله غیبی نصرت او امداد وکړي، الله کورونو ته خیر رفیق کړي. اے الله په خوشاله وبنتي پډکو منګولو باندې صحت او عافیت سره کورونو ته وبس کړي. برادر محترم مولانا ضیاء الله صاحب سفر ته تللو، مسافر ورسره ډیر لوی تعاون وکړلو، الله چا ورته د عزت په نظر کتلی دي، الله عزت په نظر ورته وګوري، چا ورته د قدر په نظر کتلی دي، الله د قدر په نظر ورته وګوري، چا ورسره تعاون کړی د مدرسې سره تعاون کړی د الله تعاونونه قبول او منظور کړي. واسه سوالو کې چې خدایا دغه اداره جامعه دارالعلوم سراج الاسلام کا ہی تا اداره ده، الله د ادارې ته هر قسمه ترقی ور نصیب کړي، الله هر قسمه ترقی ور نصیب کړي، الله اندرونی بیرونی شرور آفات او بلیاتونه وساتل کړي، الله تر قیامت پورې آباد او شاداب وساتل کړي. اے الله ضرورت غیب نه مهیا کړي، الله مخلوق په دروازو باندې ممر رسوا کړي، الله مخلوق په دروازو باندې ممر رسوا کړي، الله خپل غنی دربار احتیاج موږ نصیب کړي، الله ضرورت او حوالی سره مو پریشان کړي. الله د دې ادارې څومره ضرورت دي الله غیب نه مهیا کړي، الله غیب نه مهیا کړي، الله امو وسنه بار دا، الله دغه خرچي او دغه مصارف ته آسان دي. سالانه تیر کال کوم خرچه شوی ده 1.5 کروڑ نه پاسه خرچه شوی ده، الله ته آسان ده، الله د دې ضرورت غیب نه مهیا کړي، الله ضرورت غیب نه مهیا کړي، الله مخلوق په دروازو باندې ممر رسوا کړي، خپل غنی دربار احتیاج موږ نصیب کړي. لوی خدای څومره خلق چې د مدرسې سره تعاون کوي، کلی قوم ول خلق دي، مسافر دي، بری قومونو ول خلق دي، الله تعالی معلوم دي څومره معاونین محبین د دې ادارې دي، عرب دي، عجم دي، مسافر دي، مقیم دي، الله د دوی تعاونونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. الله دغه تعاونونه ورته په سخت وخت کې په کار راوستل کې، الله دې بدلی ورته دنیا او آخرت کې ورکړي، الله خلق زړونه دې ادارې طرف ته مایل کړي، هر قسم آفات او بلیاتونه دغه اداره وساتل کې، الله د دې ادارې څومره طلبه دي، مخکینی دي، اوسانی دي، بنین دي، بنات دي، ټولو ته علوم نافعه به عمل نصیب کړي، علمي عملی ترقی نصیب کړي. الله اساتذه د پاره، والدینو د پاره، معاونین محبینو د پاره بهترین صدقه جاریه وګرځولې کې. الله د دې جامع څومره شيوخ دي، استادان دي، الله د دوی په عمرونو کې برکت واچي، الله علوم او معرفت دروازې ور باندې کولاو کې، ضرورت غیب نه مهیا کې، بچی ورته په صراط مستقیم باندې روان کې. موږ غرونو تم دعا وکړي. برادر محترم مولانا ضیاء الله صاحب، مولانا عرفان الله صاحب، قاریت الله صاحب، مستعان صاحب، همدارنګه څومره ورونه دي، الله د دغه مدرسې خدمت کوي، الله د دوی دغه بیلوسه خدمت قبول او منظور کړي، الله د دوی دغه خدمت قبول او منظور کړي، ټوټه ټوټه خدمت مونږ کوو، مونږ تم دعا کوي الله مونږ خپل رضا نصیب کړي. الله ریانا، شهرتنا، سمعتنا، تکبرنا، غرورنا، فخرنا موت او ټول وساتل کړي، الله خصيفات مونږ ته نصیب کړي. لوی خدای دې جمع ته ډېر لری لری خلق رغلي دي، الله دې خلکو په زړونو کې څه قسم حاجات وي الله غیب نه پورا کړي، الله څه قسم پریشانی وي پریشانی ورته په خوشاله باندې بدل کړي. د دې جامع اساتذه امو تاسو حقداران په تیر رمضان کې موجود نن دې ځای کې نشته، الله غوي ته بخنه وکي، قبرونه نور نه ډکي، کوم استادانو نامي بزا خلم الله تور باندې خبري، کوم مشرانو نامي بزا خلم په تیر رمضان کې امدان کې په دې دعا کې موږ سره شریکونه نه غنښت، الله ټولو ته بخنه وکي، الله ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي.